امام بخاری رحمه الله د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه یو حدیث را نقل کړی دی چې په یهودو کې یو لوی عالم عبد الله ابن سلام چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر ورته وشو چې د مدینه ته راځي، نو د پورن لاړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې حاضر شو. عبد الله ابن سلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلا انی سائلک عن ثلاث لا یعلمهن الا نبی. زبستانه د درې سوالاتو پوښتنه کومه، زب درې تفوسونه کوم چې د هغې جواب د نبی نه علاوه بل څوک نشي ورکولی. اولنی سوال عبد الله ابن سلام دا وکړو چې د قیامت اولنی نشانی بسی، د قیامت اولنی نشانی دا بسی. دویم سوال ورته دا وکړو چې په جنت کې به اولنی خوراک د سی، اولنی خوراک پسی. او دریم ورته دا ویل چې کله ماشوم پیدا شي نو کله ماشومه پیدا شي نو یا پلار ته ډیره زیاته تلي یا مور ته د هغې مشابه شوي، دا ولې کیږي؟ دا درې سوالاتو عبدالله ابن سلام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اخبرنی بهن جبریل آنفا. وی د دې سوالاتو جوابونه ما ته اوس جبرائیل علیه السلام وویلا، د هغې جوابونه ما ته راکړل. عبدالله ابن سلام ورته وویلا وی جبرائیلو، الله رسول ورته ویل او جبرائیل علیه السلام. نو عبدالله ابن سلام ورته ویل ذاک عدو الیهود من الملائکه. دا خو په دې فرشتو کې یوه فرشته ده چې دا خو د یهودیانو سخت دشمن ده، د یهودو سخت دشمن ده، هغه تعالی دا خبر در وکړو. وی دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم واورېده، دا آیت ورته وویلو من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. څوک چې د جبرائیل علیه السلام دشمنی د هغه خلکو دپاره د وس نه معلومه شي چې د جبرائیل علیه السلام د الله په حکم باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې د قرآن نازل کړی دی. او هر چې دا درې سوالونه دي نو د دې جوابونو ته غوږ کېږده. یو ورته دا ویل اما اول اشرات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. د قیامت اولنی نشانه دا ده چې یو اور به راوځي او دا خلق به د مشرق نه دا مغرب طرف ته راجمع کوي، هغه طرف ته به خلق بوځي. یو دا دی چې اور به راوځي. دویم دا دی چې په جنت کې به اولنی خوراک دا به د مهي جګري چې دا انتهایی په ټول مهي کې د ټولو نه بهترین لذیذ او د ټولو نه بهترین خوراک دا دی. یو خو دا شو. او هر چې ماشوم پیدا شي یا ماشومه پیدا شي نو کله د هغه مشابه پلار ته شوي او یا یې چې دی نو مور ته شوی. نو د دې جواب دا دی چې کله د سړي منی دا په د ښځې په منی باندې غالب راشي نو بیا دا ماشوم بیا پلار ته مشابه کیږي. او چې کله د زنانه منی دا په سړي په منی باندې سیوا شي په هغې باندې غالب شي نو بیا دا ماشوم هغه بیا خپل مور ته مشابه کیږي. و چې دا خبرې د دې درې سوالاتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوابونه عبدالله ابن سلام ته وکړل. دا درې واړه جوابونه عبدالله ابن سلام واورېدل نو کلمه شهادت ویله
چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله، چې زه ګواهي کوم چې د الله نه علاوه هیڅوک هیڅ معبود برحق نشته، او زه ګواهي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. الله یو دی، د الله نه علاوه بل هیڅوک نشته، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی. بیا عبدالله ابن سلام ویلا وی د الله رسوله دا یهود انتهایی بهتان والا خلق دی، دا په خلکو باندې بهتانونه لګی. وی ته اسی معلوم کا اسی ما اسلام قابل کړی دی، خو ته دینت خیر یو څو بیا تپوسونه وکړه زما په باره کې چې دوی څه وایي. یهودیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو ای رجل عبد الله فیکم، په تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی؟ یهودیانو ورته په جواب کې وایي خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، هغه په مونږ کې د ټولو نه بهترین انسان دی، هغه په مونږ کې د یو ډیر ښه سړي زوی دی، دغه زموږ سردار دی، د سردار زوی دی، ښه صفتونه یې وله بیان کړل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویله ارأیتم ان اسلم عبدالله ابن سلام، وی ستاسو رای څه ده؟ ماله تاسو خبر راکئ که چېرته عبدالله ابن سلام دا په اسلام کې داخل شي، اسلام قبول کی، نو تاسو څه رای ده؟ تاسو څه خبر دی چې تاسو ماله راکوئ؟ یهودیانو ورته وویل اعاذه الله من ذلک، الله دې د اسلام نه وساتي، الله دې د اسلام د راوړلو نه وساتي. نو په دې کې چې عبدالله ابن سلام دننه پټ شوی و او غلی بهر راووت او کلمه د شهادت یې بیا وویله واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، دا کلمه وویله او د هغه ځای نه راووتو. او نو بیا د یهودیانو چې دا کلمه ده د عبدالله ابن سلام واورېده، نو هغوی د خپل موقف نه بیا واوړېدل، ولې د عبدالله ابن سلام صفتونه بیانول چې کله یهودي و لوی عالم و، نو عبدالله ابن سلام هغه صفتونه به بیانول چې دا ډېر ښه سړی دی او دا د پلار هم د ده ښه سړی و. نو بیا دوی خپل موقف نه څنګه واوړېدل ډایرکټ چې کله عبدالله ابن سلام هغه اسلام راوړو، کلمه یې وویله. د دې یهودو ویل شرنا وابن شرنا، دا په مونږ کې ډېر ناکاره سړی دی، دا ډېر د ناکاره سردار زوی دی، یعنې دا ناشنا الفاظونه یې وله استعمال کړه، بهتان یې پرې ولګو. عبدالله ابن سلام ویل فهذا الذي كنت اخاف یا رسول الله، زه د دې خبرې نه یېرېدم. الله دا آیات نازل کو قل ارأیتم ان کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائیل على مثله فآمن واستكبرتم.